السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به دوستانو. نیلم ګل باندې مردان کې قاتلانه حمله شوی و چې په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې پرتا ده. نادیا ګل چې د نیلم ګل خور ده غیر ټول حقیقت ښکارا کړو. هغه وی چې نه دا خبره بل شان دي دا سینه ده. نیلم ګل سو ویل او سی بیان کړل. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نه وي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو اگر ورسره غنټې نشان وي چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملويږي. دوستانو خلکو افوا خورا کړې ده چې په نیلم ګل باندې مردان کې قاتلانه حمله شوې ده. خو د هغې خور نادیا ګل ټول حقیقت ښکاره کړو. هغه وایي چې نه په هغې باندې قاتلانه حمله نه ده شوې. هغې باندې څه بیماري اټیک کړی و، څه بیماری پې راغلی وه او هغې ګولۍ خوړلې وې. هغه ګولۍ ایکسپایر وي، تاریخ ته یې نه کتلي او ګولۍ یې خوړلې وې. هغې ګولو پې ریاکشن کړی و چې ډېر په بد حال باندې وه. بېهوشه پرته وه. سیکیورټي ګارډ والا هسپتال ته یوړه. ډاکټرانو ورله په سپېږمو کې پیپونه ورکړل او هغه ایکسپایر ګولۍ یې په د پیپونو په ذریعه بهر ته راویستلې. اوس یې طبیعت مکمل ټیک دی، په بدن کې مې وي هېڅ فرق نشته. دا خلکو هسې په زول افوا خوره کړې وه. په نیلم ګل باندې قاتلانه حمله نه ده شوې. دا ټول هر څه چې وو ما ایکسپایر ګولۍ خوړلې وي. هغې را باندې ډېر خطرناک ریاکشن کړی و. اوس مې طبیعت مکمل ټیک دی. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټې نشان وهئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.